السلام علیکم خراغلاست ډیره موده پس دوستانو د ټولو نه اولنۍ خبر به مونږ دا ډیسکس کوو چې د عمران خان سره اوس ملاقات کول هم جرم شو. دویم به مونږ دا چې مریم نواز او بلاول یو عجیبه خواهش اظهار کړی چې هغه خواهش څه دی تاسو ته پته ده چې د پاکستان دریم نمبر پارټي هغې داسې یو خواهش کړی دی چې یقین وکړئ هغه د نه منلو خبره ده او تاسو ته پته ده علیم خان ویلي دي چې عثمان بزدار اصل زیږی کم ځای دی هغه په کم ځای کې چې کم دی نو په کار دی هغه کم ځایګي ته رسول په کار دی عثمان بزداره ولې دا خبره هغه دومره په غوسه سره کړې ده. تاسو ته پته ده چې په کراچۍ کې یو غټ ظلم وکړلی شو اوس د هغه ظلم روکتام څه دی جماعت اسلامي له څه کول په کار دي. جماعت اسلامي واحد یو داسې پارټي ده چې د هغې سټریټ پاور د ټولو پارټیانو نه سیوا دی نو د هغې حل څه دی او اخیری خبر زما په باره کې چې دا یوه میاشت شاهد بای ډېرو ملګرو میسیجونه کړي چې چېرته وي نو په هغې باندې به کوو هغه خبره مخکې ډسکس کوو بیا وروسته د نورو خبرونو له په تفصیل سره راځو. نو ملګرو زما الحمدلله ګریجویشن وشو د یونیورسټي اف ملاکنډ نه بي اس زما کلیر شو نو لحاظه چونکې اگزام و د اگزام ټینشن مې بیا لاست اگزام فاینل اگزام نو دې وجې نه ما ټول د مصروفیات د سوشل میډیا شاته قودي انشاءالله ملاقات به کوو انټرسټینګ نیوز او اپډیټس به راوړو نو لحاظه زموږ سره به اوسئ او مبارکي ګوره ضرور په کمنټ کې راله راکئ ځکه چې دا یو اچیومنټ سي او د انسان خواهش چې دا اچیومنټ وکړي نو الحمدلله هغه ما وکړله او الحمدلله ستاسو ورور 90+ چې کوم دی نو په بي اس سیسټم کې لکه واغستو 3.8 جی پی ای سره نو 3.8 جی پی ای د ما په خیال ماته خو کم ښکاري زه یم چې پور وی خو دا 2% چې زما د سوشل میډیا کارونه وو نو د دغې وجې نه چې کوم دی نو لږ وټې خیر کمپرومایز به کوو د یو بل سره. ښه اوس راځو چې عمران خان ته چې عمران خان تاسو ته پته ده هغه یې محصور کړی دی بلکل په خپل کور کې ناست دی او دا د پاکستان په تاریخ کې په اوله ځل باندې داسې سلوک کیږي د یو سابقه وزیر اعظم سره چې تش هغه ته اجازت دی چې بس ته خپل کیسونه له راځه او نور یې بهر نه پرېږدي. دا یقین وکړئ دا د پاکستان په تاریخ کې اولنې داسې منظر به تاسو وینئ او دغه لا پرېږدئ چې صرف وکیلاو ته اجازت دی او وکیلاو ته اجازت ولې دی ولې دوی وکیلا پرېږدي او نور څوک نه پرېږدي ځکه چې د وکیلا سره ډغر اخیستل دوی نه غواړي که د وکیلا سره دوی ډغر واخیستل نو یقین وکړئ چې ډېره ګرانه به هغو ته پرېوځي او اوس وکیلا باندې ده چې د پاکستان د مستقبل فیصله وکړي. وکیلا ګورو چې هغو څه کوي مخکې نو صرف وکلا ته اجازت دی چې هغه دننه ځي او د هغه سره ملاقات کولی شي خو د دې نه علاوه 27 کسان د عمران خان سره نور ملاقات کړی دی چې هغو ملاقات هم وکړو دوی پرې مخوده لاړه هم او چې واپس راله نو هغې ګرفتار کړه. عجیبه خبره ده په کار ده چې تاسو نه پرېښوده یا دا غیر قانوني او غیر آیني د دوی دا ملاقات نو په کار ده چې تاسو په سټارټ کې نه وی پرېږدي نو د دې شاته څه وجه ده د هغې هم څه پته نه لګي ځکه چې په پاکستان کې د آیین چې کوم دی نو باروبار خلاف ورزیانې کېږي په سیند کې باروبار د آیین خلاف ورزیانې وشولې او تاسو ته پته ده 9 لکه خلک یو سیټ ته او 3 لکه خلک بل سیټ ته د 3 لکو خلکو چې کوم دی نو لیډر میجر منتخب کیږي چې بای دا به د دې خلکو باندې لیډرشپ کوي هغه 9 لکه خلکو خبره نه منلی کیږي نو دا بالکل داسې دی چې د یو زناورو غوندې سیسټم دی د یو زناورو غوندې نظام دی الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي. اوس مریم نواز او بلاول په دې ډول کې دي چې بای زمونږ وزیر اعظم دی راک مریم نواز وایي چې یاره زمونږ دی راشي او بلاول وایي یاره چې زه راشم ټیک شوله او تاسو ته پته ده بلاول خو زرداري دا خو نه عوام مني او اهلا کې زرداري ډېر ښه سیاستدان دی ډېر زیات لکه زه به د ویم چې ایکسپیرینس د هغسې هېواد ایکسپرټ هم دی خو خلک یې نه مني ځکه چې د خلکو زړونه هغه مات کړي دي او بل دا چې په زور و زبردستو سره دوی په خلکو باندې حکومت کوي په دوی په خلکو باندې چې کوم دی نو فیصلې کوي نو لحاظه دغه زه وایم چې دا به د ډېر غټ ټایمه پورې نه وي. مریم نواز وایي چې 75% کم از کم مونږ مطلب دا دی چې کامیابي ولولن کې دا داسې یو خبره ده چې ناممکنه خبره ده 75% نه چې ته د 25% واخلې نو دا هم زه وایم چې ډېر غټ اچیومنټ به وي ستا دپاره 25% هم د دوی دپاره ډېر غټ اچیومنټ دي. اوس نواز شریف ورته دا پیغام را لېږلی دی چې یاره بالکل زه به زر ستاسو په منځ کې یم او زه به ډېر زر درشم ځکه چې په 62-63 کې چې کوم دی نو تبدیلیانې شوي دي نو د هغې مطابق ویلی کیږي تجزیه کار وایي چې کیدای شي د نواز شریف څومره هم کیسونه دي هغه ختم کړلی شي خو تاسو ته پته ده که نواز شریف ته پیدا راځي نو د دې سره سره یوازې نواز شریف ته به د دې نه پیدا نه راځي د دې ترمیم نه داسې نور هم لیډرشپ دي نور هم خلک دي نور هم کرپټ خلک دي چې هغو ته به هم د دې پیدا راځي او د هغو به هم کیسونه ختمیږي نو دا د پاکستان د مستقبل سره او د پاکستان سره یو ډېر غټ ظلم او زیاتی دی او بالکل یقین دهاني ورکړله چې زه به زر تر زره ستاسو سره تاسو بالکل خپل کسان سلیکټ کوئ بالکل خپل کمپین چلوئ او دغه او زه به ډېر زر چې کوم دی نو ستاسو په منځ کې یم او به ډېر زر چې کوم
کوم دی نو پاکستان ته درځم نو دا د نواز شریف چونکې د مریم نواز او د هغو د خلکو کارکنانو د نون لیگ دپاره یو خوشخبري ده یو قسم له خو اصل کې دا یو غټ زیاتې هم دی ظلم هم دی چې دومره یو کرپټ انسان راځي پاکستان ته نو اوس راځو چې علیم خان ویلي دي چې عثمان بزدار چې کوم دی نو دا وخت په جیل کې پکارو دا جیل د تورو تمبو شاته پکارو وجه دا ده چې دا د موسټ کرپټ پرسن دی انسان دی ټیک شوله هغه کومه کلیشز چې راغلي چې علیم خان او وزیر اعلی او عمران خان وی چې به علیم خان د سلیکټ کړی شي به چې نو علیم خان دی لټ بزدار دی لټ کړی شي نو بیا علیم خان اوس ویلي دي چې یاره بزدار صاحب د 10 لاکو اساسي خپل خولي الان کې د اساسي ډېر زیات دي په کروڑاو کې دي د ګاډي په کروڑاو کې دي د هر څه چې کوم دی په کروڑاو کې دي او دا ډېر کرپټ انسان دی نو لہذا د زیګي د تورو تمبو شاده تاسو وایي تاسو را سره په دې باندې خپل رائے شریکه کوي او بل طرف ته اوس راځو په اخیره کې چې د کراچۍ د میر چې کومه د جماعت اسلامي سره او د پاکستان تحریک انصاف سره کوم زیاتې وشو نو تاسو ته پته ده دا خلک داسې بېوقوفه نه دی او نه چې کوم دی نو ناپوهه دی ځکه چې تاسو څوک چې کوم دی نو څه کړي سلنډر کړي نه دي دغه 30 کسان ته په زور باندې دا په ظلم په بربریت سره دا تا پاتې کړي په دې تا ظلم کړی دغه 30 کسانو سلنډر نه دی کړی چې مطلب موږ بس اوټ نه اچو دغه نه اچو بلکې دا تا په هغو ظلم او زیاتې کړی پریښي دي لکه دا پریښي وې نو بالکل د پی پی پي میر نه جوړېږي د ټول نه غټ ثبوت او غټ دفاع د دې خبرې هم دا ده ټیک شوله اوس راځو چې زیاتره خلک دا وایي چې پکار دا ده چې جماعت اسلامي یو سترانګ اکشن واخلي او دوی سره سټریټ پاور انتهایی سیوا دی او د دوی سټریټ پاور دوی بل دا چې د دوی چې کوم لیډرشپ دی نو هغه انتهایی خپل چې کوم دغه کارکنان دي هغه له انتهایی تربیت هم ورکوي په خپل هم ډیر پوهه دي په خپل هم په دې څیزونو پوهیږي نو په کار ده چې اکشن ولې تر اوسه پورې دغه د سایډ سترانګ اکشن مخې ته نه راځي خو ګورو چونکې حافظ نعیم الرحمن خو بار ویلي دي چې بالکل اوس په روډونو باندې موږ فیصلې کوو نو ګورو چې په روډونو باندې هغه فیصلې کوي او کنه کوي یقین وکړئ که جماعت اسلامي او پاکستان تحریک انصاف یو شو او د دوی اتفاق او اتحاد یو شو دوی خپل سټریټ پاور شو کړلو نو یقین وکړئ چې زرداری به په توبو باندې د چا خبره بیا هم خلاص نشي خو کچرې دوی دغه شان یو ځای شو اتفاق او اتحاد یې وکړلو خو بل طرف ته ویل کېږي کچرې د دوی دغه بربریتي ظلمي وډیره سیسټم دلته کې دا چې کوم دی نو لهذا د دغه خلاف شکست لږ دغه دی خو کچرې دوی په اتحاد او اتفاق سره شو نو ډېر زر به چې کوم دی نو د دوی دغه خوابونه چې کوم دوی لیدله نو هغه به تهس نهس کړي ښه ملګرو مینه محبت راکوئ ویډیو د سره ضرور لایک کړئ ویډیو ورسره ضرور شیر کړئ ځکه چې اولنۍ ویډیو ده چې چا د اخره پورې کتلې ده نو شیر وله ضرور ورکړئ چې ډېره لاړه شي ځکه چې ډېر خلک به زما نه لږ ګوټي دغه شوي وي خفه شوي وي څوک به چې کوم دی نو کېدای شي چا هیر کړی پکې هم یم ځکه چې ډېر غټ ټایم وشو نو د خپل ورور له مینه محبت ورکوئ مینه محبت به در کوم خوشحاله اوسئ آباد راته اوسئ د لوی الله په امان